دا یو کس سوال راولېږو اوس لا یو چې د مسجد خواته ډانس کول څنګه دي. پېښور کې یو جومات او د هغې خواته یو حجره وه، په هغې کې دا ډانس شوی دی. دا ویډیو چې کله راغله په ابتدا کې، نو ما ته د ملګرو ډېر دبادب راولېږله. خدای شته زه په لارې باندې روان وم، یو پروګرام له تللی وم، او تقریبا په دې ګنټه نیمه کې ما ته څه اویا اتیاو کسانو دا ویډیو چا په وټسپ باندې چا په میسنجر باندې راولېږله، چا کالز وکړل چې په دې باندې تاسو خبره وکړئ. نو خدای شته ما په دې خپل د آی ډي نه ما یو پوسټ وکړو چې د دې خبرې ما ته حقیقت وښایي چې آیا دا ویډیو په جومات کې شوې ده که د جومات نه بار شوې ده. خلکو پرې بیانات وکړل ایسته، خو ما تحقیق کو، ځکه ما ته پته ده چې پښتانه نور بې غیرته نه دي په جومات کې دغه ډانس وکړي. پښتون داسې نشي کېدی، پښتون په جومات کې ډانس نه کوي، پښتون په جومات کې نه ګډېږي. ټیک د پوجره کې به ګډېږي، په جومات کې نه ګډېږي. نو کله چې ما معلومات وکړل، د هغه ځای د کسانو ما معلومات وکړل، پېښور د کسانو سره ما رابطه وکړله، نو هغوی وویلو چې دا ویډیو او دا کوم چې ډانس پارټي شوې ده، دا کوم اجړۍ میجړۍ راوستي دي، دا ټرانسجنډرز دی چې کوم راوستي دي، نو دا په جومات کې ګډا نه ده شوې، بلکې د جومات خواته نږدې دا حجره ده او په هغې کې دا ګډا شوې ده. یو خبره خو په دې باندې ناظرین او سامعین په دې خبر ځان پوه کړي چې دا ویډیو په جومات کې نه و شوې، دا ډانس پارټي په جومات کې نه و، بلکې د جومات نه بار وه. البته د دې د 400 کې ما وخت تېر کړی دی مردان کې او په دې پېښور کې. په دې علاقو کې او په دې قبایلو کې داسې وي چې اجره او جومات د پښتنو بالکل یو ځای بالکل لګېدلې وي. او دا ښه خبر هم ده چې پښتانه چونکې میلمه دوست هم دی، مسلمانان هم دی، نو اجره جومات یو ځای جوړول پکار دي. خو په دې کې بیا د جومات تقدس خیال ساتل غواړي. هغه دا ده چې دې ملګرو بیا دا کوم جومات دی، نو دا دومره ورکوټه صحن دی چې دا صحن یې بالکل بس اجره ده. د دې جومات چې خپره بار کوي نو په اجره کې به وي، په هغه اجره کې دا اجلاګان ناوستي دي او هغوی ډانس پارټي کړې ده، ګانې مانې ورته لګېدلي دي، شپېلي پړقې والی کېږي. نو حرام کار یقینا کړی دی. دغه ملګرو له پکار دی توبه وباسي، او زما په خیال باندې هغوی معافي غوښتلې ده. کسان باقي د راغلي دي، معافي یې غوښتلې ده. تاسو د الله نه معافي غواړئ، خلک یې معاف کړي چې هغوی معافي غوښتله. الله تعالی رؤوف او رحیم ذات دی، البته کار یې غلط دی. نو عام پښتنو ته زموږ دعوت دی چې داسې مه کوئ، او د جومات په خوا کې کم از کم د دې نه ځان وساتئ. د جومات خوا کې هم دا عمل ناجایز دی، جومات نه بار هم ناجایز دی. خو قرآن کریم کې راغلی، خو دا د قرآن د نص نه معلومیږي دا حرام کار دی، لهذا دغه کار ناجایز شوی دی. موږ دا کنډم کوو، موږ د دې مذمت کوو، کار غلط شوی دی. آینده دپاره مسلمانانو له پکار دی چې داسې کارونه ځان وساتي. او یوازې ګوره دا خبره هم کوم، یوازې جومات نه، په کوم ځای کې مطلب مدرسه ده، کوم ځای کې علما دي، نو هغې کلیوالو له هم پکار دا دی چې علما دي او مدرسه ده، نو د هغې په خوا کې ټنګ ټکور نه لږ داسې پرهیز کول پکار دي. خلکو ته به دې کې تکلیف رسېږي. او دا د دې واقع هغه حقیقت چې ما ستاسو مخکې بیان کو.